بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 67 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ د غسل د سنت باره کې بحث کوو جی. سنن الغسل، سنن دا د سنت جمع ده. سنت یو ته وایي، سنن جمع ده، ډېرو ته وایي، او غسل دا لامبلو ته وایي. نو د لامبلو سنتونه یعنی د لامبلو سنت، نو سنن دا مضاف ته، الغسل مضاف الیه دی. نو اول به د مضاف الیه معنی وکړي، بیا به وروسته د مضاف معنی کې. نو سنن الغسل معنی ده د غسل سنت، د غسل سنت. ٹھیک شو جی. اوس ګورئ، تسن الامور الاتیه فی الاغتسال. تسن معنی ده سنت، سنت دی یا مسنون دی. مسنون هم دغه سنت ته وایي، مسنون دی. الامور موصوف ته، الاتیه صفت ته. ٹھیک شو. نو امور د امر جمع ده، د دې معنی ده کارونه، او اتیه معنی نه راتلونکي، راتلونکي کارونه سنت دي. فی معنی ده کی، اغتسال معنی ده غسل. غسل کی راتلونکي کارونه مسنون دي، سنت دي، سنت. ٹھیک شو. نو په دې طریقې باندې او د غسل کول چې راکم دلته نن اوس بیانېږي، نو دې سره غسل کامل درجې ته رسي، لکه ډېر بهترین غسل ورسره ادا کېږي چې نو تسن الامور الاتیه، راتلونکي کارونه مسنون دي، فی الاغتسال غسل کې. ٹھیک شو جی. نو د اخیر نه معنی وکړه غسل کې راتلونکي کارونه مسنون دي. ٹھیک شو جی. خاجی فینبغي د فا معنی ده نو، نو ینبغي معنی ده مناسب ده، مناسب ده. للمغتسل لام جاره معنی ده د پاره، او مغتسل غسل کون کی ته وایي. څوک چې غسل کوي نو هغه ته مغتسل وایي. غسل کون کې، غسل کون کې کم کس چې نام وي نو هغه ته مغتسل وایي. مراعات دا د مراعات یعنی دا مراعات چې دا مصدر دی د باب مفاعله نه، او د مراعات معنی د خیال ساتل، خیال کول، رعایت کول. نو دلته معنی کو خیال کول، خیال ساتل، خیال ساتل. ها معنی د سنت او تراجی د ها یعنی د هغه، د هغه. ٹھیک شو. نو ګورئ، فینبغي نو مناسبه ده، للمغتسل د مغتسل د پر لام جاره، او مغتسل دا د مجرور دی. نو اول به مجرور معنی وکړي، بیا به د حرف جر معنی وکړي. د مغتسل د پاره، غسل کون کی د پاره، لمبا کون کی د پاره. مراعاتها د دې سنتو خیال کول، سنتو خیال کول، د دې خیال ساتل، د دې خیال ساتل. مطلب دا د دې سنتو خیال ساتل. ٹھیک شو جی. تسن الامور الاتیه فی الاغتسال، په غسل کې راتلونکي کارونه مسنون دي. فینبغي نو مناسبه ده، للمغتسل د غسل کوونکي د پاره، مراعاتها د دې سنتونو خیال ساتل. نو مغتسل د پاره د دې سنتو خیال ساتل دا مناسب دی وي. لیکونا دې د پاره چې د دې لام جاره دلته کې دا لام چې دی دغه دی، لامیکی دی. د دې معنی اردو کې وایي تاکې، او مونږ وایو چې یکونه شي. اغتسال غسل، علا معنی ده باندې، او وجهن اصل کې دا وجهن مخ ته وایي، خو دلته د وجهن مراد طریقه ده، طریقه. اکمل معنی ده کامل یعنی پورا. ٹھیک شو جی. لیکون الاغتسال چې غسل شي علی وجه اکمل، په پورا طریقه باندې، یعنی په اکمل کامل طریقه باندې غسل وشي.
ټیک شو. وګورئ وای تسن الامور الاتیه فی الاغتسال، په غسل کې راتلونکي کارونه مسنون دي. فینبغي نو مناسب ده للمغتسل د غسل کوونکي دپاره مراعاتها د دې سنتو خیال ساتل، لیکون الاغتسال چې دا غسل شي علی وجه اکمله په کامله طریقه، چې دا غسل په کامله طریقه باندې شي، دا غسل په کامله طریقه یعنی دا غسل د ډیر بهترین طریقې سره ادا شي. نو هغې دپاره دا سنت طریقې دي چې دغه سنت طریقو سره غسل وشي نو ښکلی غسل دی ادا شو. ټیک شو. څنګه چې به نبي علیه صلات وسلام غسل کولو، صحابه به غسل کومې طریقې سره کولو، نو هغه طریقې دا بیان کړي دي. نو ان یأتی اتا یأتی معنا د راتلل، دلته به د یأتی معنا وکړو ویل. ټیک شوه. د دې ان د وجې نه د یأتی معنا د مصدر شوه، نو د مصدر معنا د ویل. نو دلته به مونږ ووایو یعنی اردو کې وایي پړنا، ویل. بالبسملته با جاره معنا د سره، او بسمله بسم الله الرحمن الرحیم ته وایي، بسم الله ته وایي، بسم الله الرحمن الرحیم. پورا بسم الله الرحمن الرحیم ما صرف بسم الله ولیکه. قبل الشروع، قبل معنا د مخکې، الشروع شروع کولو، شروع کول. فی معنا د کې، او اغتسال غسل ته وایي. دا بار بار لیکم دا معنی چې دا وګوره اغتسال ما دلته کې معنا ولیکله، دلته مې ولیکله، نو دا بار بار دې لپاره لیکو چې دا طلباو ته ښه مضبوط دا الفاظ یاد شي. ان یأتی بالبسملة بسم الله ویل قبل الشروع فی الاغتسال، د غسل شروع کولو نه مخکې، غسل شروع کولو نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم وی. بهتره دا ده چې انسان د غسل دپاره باتروم ته ننوځي، نو د باتروم ته ننوتو نه مخکې دی دا بسم الله الرحمن الرحیم وی. بیا د باتروم ته ننوځي نو بیا د غسل وکړي، ځکه هلته کې باتروم کې انسان کپړې هم نه وي اچولي، او بل هلته کې اودسمات هم بعض وخت کې کوي. داسې نن سبا خو داسې باترومونه دي چې هغې کې ورسره دغه هم دی، دا بیت الخلا هم ورسره ده، همدغه بیت الخلا او دغه یو شی نه دي، ځکه نن سبا په یو ځای کې اودسماتې ځای هم وي او دې خوا ورسره خوا کې د غسل ځای هم وي، هم یو غسل خانه. نو بهتره دا ده چې کله باتروم ته انسان ننوځي د دې نه د ننوتو نه مخکې دی دا بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا د باتروم ته ننوځي، بیا د خپلې کپړې وغیره وباسي، غسل دی بیا کوي. نو دلته وایي چې یاره د غسل شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل، د غسل شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل دا مسنون دی. ینویه، نوا ینوي معنا ده نیت کول. ټیک شوه. نو د دې ان د وجې نه د ینویه معنا ده نیت کوي. ټیک شوه. خو د ان د وجې نه به معنا موږ وکړو نیت کول، د ان مصدریه، دا ان د فعل مضارع چې دی هغه د مصدر معنی ته اړوي، نو د دې معنا ده نیت کول، نیت کول. انه چې بېشکه، چې بېشک هغه یغتسل غسل کوي، یا انه ز یغتسل غسل کوم لتحصیل الطهارت. ٹھیک شو. یغتسل غسل کوي، غسل کوي لتحصیل الطهارت. لام جاره معنا ده د پاره، بره به ولیکو د پاره. تحصیل مضاف ته، الطهارت مضاف الیه دی، تحصیل له دا زیر دی لام جاره ور کړی دی. ٹھیک شو جی. نو تحصیل معنا ده حاصلول، حاصلول. الطهارت پاکی. ٹھیک شو جی. دویم نمبر، اول نمبر بسم الله ویل، د غسل نمخ کی غسل شروع کولو نمخ کی بسم الله ویل. دویم نمبر ینوی انه یغتسل لتحصیل الطهارت، نیت کول چې ز غسل کومه لتحصیل الطهارت د پاکی حاصلولو دپاره، دا نیت کول، دا نیت کول چې زه د پاکی حاصلولو دپاره غسل کوم.
نیت دقه کول ښه ینویه نیت کول مونږ ته د نیت طریقه هم ښایي چې یاره ته به د غسل نیت څنګه کوې نو غسل نیت په داو کې چې یو انسان باندې غسل فرض شوی وي نو دله پکار دي چې یاره دا کله غسل کوي نو دا د نیت وکړي چې یاره ما باندې زه جنوبي یم په ما باندې چې غسل اورېدلی نو ما له اوس پکار زه اوس کوم غسل چې کوم دا د دغه پاکۍ حاصلولو دپاره کوم د هغه ناپاکۍ نه د خپل ځان پاکولو دپاره غسل کوم نو دا نیت کول اینویا نیت کول انه چې بشک هغه یغتسل غسل کوي لتحصیل طهارت د پاکۍ حاصلولو دپاره یا داسې اینویا نیت کول انه یغتسل لتحصیل الطهارت چې زه د پاکۍ حاصلولو دپاره غسل کوم نو دا دویم سنت شو دریم سنت ان یغسل الیدین یغسل معنا دا یغسلو د لام باندې ضمه وي خو د دې ان د وجې نه یو خو د لام فتحه ورکړه او دویمه ده د ده معنا هم د مصدر شوه د یغسلو معنا ده غسل کول وینځل غسل یغسلو معنا ده وینځل اغتسل یغتسل اغتسال معنا ده لمبل ان یغسل وینځل الیدین ید یو لاس ته وایي یدین دواړو ته وایي ټیک شوه یدان هم ورته وایي او یدین هم ورته وایي دلته ورته یدین ځکه وایي چې دا دغه دي منصوب دي ټیک شوه نو د دې معنا ده دواړه لاسونه ان یغسل الیدین دواړه لاسونه وینځل الی الرسخین الی معنا ده پورې اردو کې وایي تک او رسخین مونږ ورته دا ګیټي وایو دا ګیټۍ دغه ځای پورې ټیک شوه د منګلو پورې دې ته منګل وایي منګل نو دې منګلو پورې خپل لاسونه وینځل الی الرسخین رسخن یا رسختن ټیک شوه رسخن چې دی که نه دا د یو منګل ته وایي ټیک شوه دې ځای پورې چې کوم دا لاس وي دې ته رسخن وایي او دې دواړو ته رسخانې یا رسخینې وایي نو دلته د دې نه مخکې لام جاره ده نو ځکه دا رسخینې ویلی کېږي د لام معنا د اله معنا ده پورې او رسخین دواړه منګولې اردو کې ورته وایي ګوټو تک دواړه منګولې ٹھیک شو اول ٹھیک شو جی تا ته اوس وایي جی یغسل الیدین دواړه لاسونه وینځل الی الرسخین منګلو پورې د دواړو منګلو پورې اول به دواړه لاسونه وینځي مثل معنا ده پشان ما هغه یفعلو چې کړی کوي فی الوضوء او دس کې یا ما معنا ده کم چې فی الوضوء فا جاره معنا ده کی او وضوء معنا ده او دس ګوره جی دلته وایي ان یغسل الیدین دواړه لاسونه وینځل الی الرسخین تر منګولو پورې دې ځایونو پورې دې ځایونو پورې ټیک شوه دا لاس دا صرف دومره لاس وینځل اول مثل ما يفعل في الوضوء مثل معنا پشان ما کم چې يفعل کولو کوي في الوضوء او دس کې څنګه چې اودس شروع کې او د اودس شروع کولو نه مخکې خلک دې ځای پورې لاسونه وینځي نو دقه شانتې په دې غسل کې دغه دی دا دواړه لاسونه به د خپلو منګلو پورې وینځي او 4 نمبر چې دی که نه ان یغسل النجاسة قبل الاغتسال غسل یغسل معنا د وینځل او یغسل معنا د هغه وینځي یا به ووینځي د دې ان مصدریه د وجې نه د ده معنا د مصدر شو نو ان یغسل معنا د وینځل د دې ان یغسل معنا د دې سره د ان یو خو د یغسلو له اخري حرف له ضمه ورکړه فتحه ورکړه ضمه فتحه کړه او بله معنی ورله مصدر ته واړوله نو د ده مصدري معنا ده وینځل نجاست معنا ده گندگی قبل معنا ده مخکې الاغتسال لمبلو ته وایي لمبلو نه غسل نه
غسل نه مخکې ګندګي وینځل. اذا معنا د کله چې کانت معنا د وی، علا معنا د باندې، بدن ته وای، مونږ هم ورته بدن وایو، او ها ضمیر معنا د خپل. ٹھیک شو؟ ګورئ جی او معنا د یا، علا معنا د باندې، او ثوب معنا د کپړې، او ها ضمیر معنا د خپلې. ګورئ اوس واورئ. ان یغسل النجاسته ګندګي وینځل قبل الاغتسال د لمبلو نه مخکې، یعنی په بدن باندې چې کومه ګندګي لګېدلې وي یا په کپړو باندې کومه ګندګي لګېدلې وي، نو چې ته کله غسل کې نو د غسل نه مخکې به اول هغه ځای ووینځې. اذا کانت چې کله وي علا بدنه په بدن باندې، دا دغه چې کله وي دا ګندګي چې کله په بدن باندې وي، او علا ثوبه یا په کپړو باندې وي. ټیک شو جی؟ نو ګورئ وای دا ګندګي به اول ووینځي چې کله غسل کې د غسل نه مخکې په بدن باندې یا په کپړو باندې چې کومه مني لګېدلي یا داسې وینه لګېدلې وي د بعضو زنانو کوم بیماري راشي دغه، نو هغه په بدن باندې وغیره، نو هغه اول وینځل، یا دغه شانتې مني وغیره په بدن باندې یا په کپړه باندې لګېدلې وي، نو اول به هغه ووینځې، ځکه چې ته بیا د غسل نه پس کله هغه وینځې که نه، نو هغه بیا خورېږي چې په کپړو باندې چې کوم دغه وي، ځکه هغې باندې چې لږ نری د رساس کې ورشي، دارې مارې ورشي د اوبو، نو هغه بیا خورېږي، بیا د نه ځای ورک شي چې یاره څونه ځای ګنده دی. نو هغه ځکه وایي چې د غسل نه مخکې ګندګي وینځل که په بدن باندې وي او که په کپړو باندې وي. ٹھیک شو جی؟ نو دا بل سنت دی. څلورم نمبر. پنځم نمبر ان یتوضأ قبل الاغتسال. ان یتوضأ معنا ده توضأ، یتوضأ معنا ده اودس کول. ٹھیک شو؟ او یتوضأ اودس کوي یا به وکړي. نو دلته د حمزه باندې ضمه و آخري حرف باندې، نو د ان د وجې خو یو دا ضمه چې ده دا فتحه شوه، او بل د دې ان بله تبدیلي په دې مضارع کې دا راوسته چې د ده معنی مصدر ته واړوله. نو د دې د یتوضأ معنا ده اودس کول. یتوضأ معنا ده اودس کول. قبل الاغتسال د لمبلو نه مخکې، قبل مضاف دی، د ده معنا ده مخکې، او د اغتسال مضاف الیه دی، د معنا ده غسل کول. غسل نو د غسل نه مخکې اودس کول، او اول به د مضاف الیه معنی وکړي، بیا به د قبل مضاف معنی وکړي، او بیا به د یتوضأ فعل معنی وکړي، د مصدري معنی ته چې اورېدلي. یتوضأ قبل الاغتسال غسل نه مخکې اودس کول. ولکن یؤخر، و معنی ده او، لکن معنی ده لیکن، یؤخر معنی ده رستو کول. ولکن یؤخر لیکن رستو کوي، رستو مؤخر کا رستو کا، رستو کوي. غسل رجلیه، غسل معنی ده وینځل. رجلیه د رجلون رجل یوې خپې ته وایي، رجلین دواړو خپو ته وایي. نو رجلین چې کله مضاف شي نو د ده دا نون ختم شي، نو رجلی پاتې شي. نو دا اوس رجلی دی او د ها ضمیر ولا مضاف الیه دی. دا رجلی دا مضاف دی او د ها ضمیر مضاف الیه دی. نو رجلی خپلې دواړه خپې، رجلی معنا خپې دواړه خپې، او ها ضمیر معنا د خپلې. اذا معنا د کله چې، کان معنا د وی، واقف معنا د یعنی واقفا معنا د ادریدل، واقف معنا د ولاړ وي، ولاړ وي، ولاړ. واقف معنا د ولاړ، بس وی خو مې دا مخکې ولي. فی معنا د کې، مکان معنا د ځای، او منخفض معنا د ښکته،
چې داسې ځای وي که نه بعض باترومونه داسې وي چې هغه لږ ښکته وي د دې عام فرشونو وغیره ځمکې نه ښکته وي او بعض ځایونو کې کچه کچم وي بهرحال چې کوم ځای کې د لمبا ځای لږ ښکته وي که نه او اوبه پکې ډنډېږي ودرېږي پکې نو هغې ته منخفض وایي یعنې ښکته ځای دی نو دغه حالت کې اوس هم په دې عبارت پوهېږم خو لږ دا اول معنی لیکو فی مکان په داسې ځای کې منخفضین چې ښکته وي ښکته یجتمع جمع کیږي فیه په دغه ځای کې دا فی معنی رکي او د ها ضمیر هم دغه ځای مکان ته راجع دی هغه فی معنی هغه کې الماء اوبه ښه جي اوس دا ته وایي جي وایي ان یتوضأ قبل الاغتسال د غسل نه مخکې اودس کول خو په اودس کې به خپې نه وینځي ټول اودس به مکمل د مونځ لپاره چې کوم اودس مونږ کوو مخکې شان اودس به وکړو خو خپې به نه وینځي ولکن یؤخر لیکن رستو کول غسل رجلیه خپلې خپې وینځل رستو کول اذا کله چې کان وی واقفا ولاړې فی مکان کله چې ولاړې فی مکان په داسې ځای کې منخفضین چې ښکته وي یجتمع او په هغه ښکته ځای کې جمع کیږي فیه په دغه ځای کې الماء اوبه نو ګورئ کله چې یو انسان غسل کوي او داسې ځای کې ولاړ وي چې هغه ځای ښکته وي او کومې اوبه په ځان باندې راچوي نو دلته کې چې کومې ښکته اوبه تویږي نو دا اوبه دغلته کې ودرېږي نو په داسې حالت کې به ته چې د غسل نه مخکې اول پوره اودس وکړې خو خپې به په اودس کې نه وینځې ځکه به نه وینځې چې زه دغه ځای کې غسل کوې نو دغه ځای کې اوبه ودرېږي که ته غسل اودس کې خپې ووینځې او بیا هغه پلیت اوبو کې واپس دا خپېرې پرتې وي نو هغه خپېرې پلیتې دي بیا نو دې حالت کې به داسې وکړي چې کله پوره اودس به وکړي خپلې خپې به پرېږدي او بیا به د هغې نه پس غسل شروع کړي نو د غسل شروع کولو طریقه هم درته اوس ښیي ښه جي غسل به څنګه شروع کړې نو د هغې طریقه هم درته ښیي نو چې پوره غسل وکړي که نه بیا به ته لږ داسې اوچت پاک ځای ته راشي وبدرېږي او پاکې اوبه به راوالي نو په دواړو خپو باندې به واچوې بس ستا دغه پوره شو ستا غسل پوره شو او دس هم پکې وشو هو که چېرته داسې ځای وي چې هلته اوبه نه ودرېږي بس څنګه چې ته په ځان اوبه اچې هغه اوبه فورا وځي ځای صفا وي اوچت ځای وي ته په اوچت ځای باندې وي او هغه فورا اوبه ختمیږي یا ته په کټکي وغیره باندې ناستې اوچت ځای باندې ناستې یا نور د ځان ته څه داسې ایښي وي چې په هغې باندې د اوچت ولاړې او دغه ځای کې ته چې کله اودس وکړو نو بیا به ورسره خپې وینځي هغې کې به تاخیر نه کوې خو که چېرته اوبه ودرېږي نو بیا به تاخیر کې په خپو وینځلو کې او که اوبه نه ودرېږي ځای صفا کېږي فورا نو هلته کې به بیا ګورې دغه تاخیر کول دا ټیک نه دی فورا به بیا اول به پوره اودس وکړي سره د خپو وینځلو خو بشر دا چې هغه ځای کې اوبه نه ودرېږي خو که ځای کې اوبه ودرېږي نو بیا دا طریقه ده درته وایي ان یتوضأ اودس کول قبل الاغتسال د غسل نه مخکې ولكن يؤخر او لیکن مؤخر کول رستو کول غسل وینځل رجلیه خپې وینځل دا رستو کول اذا کان کله چې وي واقفا ولاړ فی مکان په داسې ځای کې منخفضین چې ښکته وي یجتمع او جمع کیږي فیه په دغه ځای کې الماء اوبه چې دا کوم ښکته ځای دی په دغه ځای کې که ته ولاړې او غسل کې اوبه دغه ځای کې جمع کیږي نو د هغې بیا طریقه دا ده چې ته به خپې نه وینځې چې اودس کې اودس په پوره وکړي خپې به نه وینځې ټیک شو اودس کې اخري خلک دواړه خپې وینځي که نه اول ښي خپه بیا ګسه خپه اخره کې چې اودس ختمی نو په دې خپو باندې وینځلو باندې اودس ختمیږي نو تا ته وایي چې ټول اودس په پوره وکړي د غسل نه مخکې خو بیا به خپې به نه وینځې ځکه چې دغه کوم ځای کې ته ولاړې دغه ځای کې اوبه جمع کېږي دا د لمبلو دا اوبه جمع کېږي یا د اودس اوبه جمع کېږي نو ته به بیا داسې وکړي چې پوره غسل به وکړي مکمل اول به اودس وکړي خپې به پرېږدي بیا به پوره غسل وکړي دا خپې به هم په هغې غسل کې ووینځي ټیک شوه خو چې بیا کله د هغه ځای نه راوځي چې کوم ځای کې اوبه ودرېږي هغه ځای نه به راوځي لږ اوچت ځای باندې به ودرېږي نو د دواړو خپو باندې به دوباره پاکې اوبه ور واچې ځکه چې هغه د غسل په څښا اوبو کې بیا وښلې شوي دي نو هغه به ته په دې باندې پاکې اوبه واچې بیا به یو اوچت ځای پاک باندې ودرېږي خپل ځان به وچکې کپړې مپړې به واچې بس دغه د غسل د نه مخکې د اودس طریقه ده اوس درته وایي ان یصب علی جميع بدنه 3 مرات ان يصب معنا د اوبه تویول صب يصب معنا د تویول يصب معنا د تویږي ټیک شوه خو د ان مصدریه د وجې نه د معنا شوه تویول اوبه تویول
اوبه تویول اوبه تویول. علا معنی د باندې، جمیع معنی د ټول، بدنه بدن معنی د بدن، او هی معنی د خپل، ثلاث معنی د درې، مرات معنی د ځل، درې ځل. حجی اوس وره ایصب اوبه تویول علی جمیع بدنه په خپل ټول بدن باندې، ثلاث مرات درې ځل، درې ځل په ټول بدن باندې اوبه اچول. په غسل کې به یو ځل اوبه په ټول بدن اچول دا فرض دي، خو دا دوه ځل نور چې اضافي ورسره اچي که نه فرض سره دوه ځل په ټول بدن بیا دوباره دویم ځل په دریم ځل اوبه اچول دا سنت دي. ګوره دې سره غسل ډېر کاملې درجې ته ورسي. نو دغه عموم لکه درې ځل نبي علیه السلام صحابه رضوان الله عنهم اجمعین دوی به درې ځل دا اوبه په بدن باندې اچولې، دې لپاره چې دا سنت طریقه ده، دې سره غسل ډېر ښکلې طریقې سره کامل غسل ورسره کېږي. ښه بیا وایي ایصب الماء اوبه تویول، ایصب معنا ده تویول، الماء اوبه، اولا اول. اوس راته د غسل طریقه ښیي. اول به ته په کم ځای نه به غسل شروع کوې، نه تا ته اوس وایي ایصب الماء اوبه تویول اولا اول علی الرأس، علی معنا ده باندې، او رأس سر ته وایي، سر. چې ته کله غسل شروع کوې او داسې سره دام به وکړې، خپې به پکې بیا پرېږدې، که کم ځای کې اوبه ودرېږي، او که نه اوبه نه ودرېږي نو خپې به ووینځي پوره اودس به وکړي څنګه چې د مونځ دپاره کې. او د هغې نه پس په اول تا ته وایي هغه درې خو پکې فرض دي که نه، خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول، او بیا په ټول بدن اوبه اچول، خو فرض دي. نو ته به اول همدغه طریقه وکړې، اول به خوله کې اوبه واچې، دغه فرض به ادا کړي، او خوله کې به ښه اوبه مکمل تو راته وکړي. که چېرته غاښونو کې څه نښتي نو هغې کې به ډکې مکې ووښي، هغه به هم ترې لرې کړي، ځکه چې قضیې ته اوبه رسول هم لازم وي. یا د بعضو خلکو غاښونه سوري وي، لکه زما هم دا یو غاښ سوری دی، نو بعض وخت کې خوراک دوران کې دي کې څه اونخلي، نو چې کله غسل کوي او فرض غسل وي نو بیا به هغې لپاره دغه غاښ کې چې کوم سوری وي دې کې به هم څه ټکی مکې ووي، دغه به هم دننه صفا کړي چې دغې ته هم اوبه ورسي. ځکه خولې کې داسې اوبه اچول په ډکه خوله باندې غرغره کول، دا غرغره خو نه کول، خو لکه دا خوله کې اوبه تاول لاتول، مزمزه بیل سیز دی، غرغره بیل سیز دی. غرغره هم په عربی کې ورته غرغره وایي، او مونږ ورته غلغلې وایو، او په عربی کې ورته غرغره وایي. او مزمزه چې ده دا بیل سیز دی، خوله کې اوبه اچول او خوله کې داسې تاول لاتول، نو دا مزمزه استنشاق او ایصال الماء الى جمیع البدن، په بدن باندې ټول ځایونو ته اوبه رسول دا فرض دي. خو دلته تا ته وایي ایصب الماء اوبه تویول اولا اول، په کوم ځای نه به اودس غسل شروع کوې نو هغه درته طریقه ښیي. علی الرأس په سر باندې، اول به سر ووینځې چې غسل دې شروع کولو نو خوله کې به واچوه، پوزه کې به واچوه، او بیا اول به سر پاک ووینځې. چې کله سر پاک دې ووینځو نو ثم معنا ده بیا، علا معنا ده باندې، منکب اوږې ته وایي، اوږې ته منکب وایي. نو وایي منکبه ایمن، د ښي اوږې نه اول به سر ووینځي، بیا به ښي اوږه ووینځي، هغې نه پس به بیا ګسه اوږه ووینځي. نو دقه طریقه راته ښیي. وایي اولا على الرأس، په سر باندې به اوبه اول واچي، ایصب الماء اوبه اچول اولا اول على الرأس په سر باندې، ثم على منکبه الایمن بیا په ښي اوږه باندې اچول، ثم على منکبه الایسر بیا په ګسه اوبه باندې اوبه اچول. ټیک شوه؟ نو د اول به د سر نه شروع کړي، بیا ښي اوږه بیا ګسه اوږه. نو دقه راته وایي منکب معنی ده اوږه، او ها ضمیر معنی ده خپله، او ایمن معنی ده ښي اوږه یادی، او ثم معنی ده بیا، علا معنی ده باندې، او منکب همدقه اوږه ده، اوږې ته وایي، او ها ضمیر معنی ده خپله، او ایسر چې دی دا ګسې ته وایي، ګسه اوږه. ټیک شو جی؟ نو دا ته وایي ایصب الماء اوبه تویول اولا اول علی الرأس په سر باندې، یعنی غسل کې به اول سر ووینځې، ثم علی منکبه الایمن، ثم بیا علی منکبه الایمن خپله ښي اوږه وینځل،
ټیک شوه. ثم بیا علی منکبه الایسر، بیا په ګسه اوږه باندې اچول. اول به ته اوبه واچې، اوبه به توی کې په څه باندې؟ اول به په سر باندې توی کې، بیا به د هغې نه پس په ښي اوږه باندې. ثم علی منکبه الایمن، بیا به په خپلې ښي اوږې باندې اوبه توی کې. ثم علی منکبه الایسر، بیا به په خپلې ګسې اوږه باندې اوبه توی کې. نو ستا دا غسل دا طریقه ده. ټیک شو جي. اول به هغه فرض 2 فرض ادا کړي، یعنې خوله کې ډکه خوله باندې اوبه په خوله کې تاول، بیا په پوزه کې استنشاق، پوزه کې اوبه اچولو ته وایي. او د هغې نه پس به بیا چې کله خوله کې دې اوبه واچولې، پوزه کې دې اوبه واچولې، نو هغې نه پس به بیا اول سر ووینځې. ثم على منكبه الايمن، بیا به خپله ښي اوږه ووینځې. ثم على منكبه الايسر، بیا به خپله ګسه اوږه ووینځې. ټیک شو جي. دا څو شو؟ 9 شو. 8م نمبر ایدلکه. دلکه یدلکو معنی ده مګل، داسې مګل، یو بدن باندې انسان اوبه اچوي او داسې مګي، نو دغې ته دلک وایي. نو د ان د وجې د دې معنی شوه مګل. جسد جسم ته وایي، جسم، او ها ضمیر معنی د خپل. ټیک شوه. اوبه دې په اول په سر دې واچولې، نو سر به ښه ښکلی پاک ومږې، شیمپو وغیره وینځي، په صابون یې وینځي، 4 څه باندې وینځي. او که شیمپو صابون استعمال هم نه کړي، نو ګوره غسل کېږي ښه. اول به سر باندې اوبه واچوي او ښه به سر ومږي، چې را ویښته دې به ښه ومږي، چې د بالکل د سر دې سرمن ته اوبه پرې لاړې شي. بیا په خپله ګسه اوږه باندې اوبه واچوي او کلک به یې ومږي. ایدلکه جسده، خپل جسم مګل، داسې. ټیک شو، مګل. بیا په ګسه اوږه باندې واچوي او ښکته پورې به دا ګس طرف باندې، اول به په ښي طرف، ټول ښي طرف تر خپې پورې، دا ټول به په ښي طرف اوبه واچوي، بیا به دې نه پس په ګس طرف اوبه واچوي. ټیک شوه. 3 ځل تا ته وویل هلته کې 3 مرات الی جمیع بدنه 3 مرات. ټیک شوه. نو دا ته دغه وایي ایدلکه مګل جسده، خپل جسم. ټیک شوه. اوبه چې پې اچې بس بیا یې مږه. 9م نمبر دی ایغسل البدن متوالیا. ایغسل معنی ده وینځل، البدن بدن ته وایي، مونږ هم ورته بدن وایو. متوالیا معنی ده پښتو کې وایي پی در پی، او مونږ وایو یو بل پسې زر زر، یو بل پسې زر زر. ټیک شوه. یا پی در پی، ټیک شوه. بحیث معنی ده په داسې طریقه، لا یجف العضو، ما عضو لیکلی دا عضو دی. لا یجف، جف یجف معنی ده اوچېدل. لا یجف العضو الاول، چې اول عضو چې دی جز هغه اوچ نشي. لا یجف معنی ده اوچ نشي. العضو مونږ ورته اندام وایو، اندام. الاول اول، قبل مخکې، غسل وینځل، العضو اندام، الاخر معنی ده بل. خدي اوس دلته کې وایي ایغسل البدن متوالیا، خپل بدن زر تر زر وینځل، یعنی زر وینځل. لاس دې وینځو، بل لاس زر وینځه، په سر دې اوبه واچولې، په ټول بدن زر واچوه. نو زر په اندامونو اوبه اچول، یعنی ټایم پکې نه چې لکه اوس یخې اوبه دي په دې یو طرف ته واچولې، بیا ګنټه ورته ناستې، هغه اوچ شو، بیا دې په بل باندې واچو. نو دقې نه منې کوي چې نه داسې به نه کوې. ان یغسل البدن متوالیا، ان یغسل البدن معنی ده بدن وینځل، متوالیا پی در پی، یو بل پسې زر. بحیث په داسې طریقه، لا یجف العضو الاول، لا یجف معنی چې اوچ نشي، العضو الاول، اول اندام. ټیک شوه. اول یو اندام دی، هغه زر ووینځي چې هغه اوچ نشي. قبل غسل العضو الاخر، د بل قبل معنی ده مخکې، غسل معنی ده وینځل، العضو الاخر بل اندام. نو د بل اندام وینځلو نه مخکې، ټیک شوه،
بل یو اندام وچ شوی نه چې د هغې د وچېدو نه مخکې د بل اندام وینځلی وي نو دغه درته یادی چې یو بل پسې وینځل. اذا دخل، اذا معنا ده کله چې دخل معنا داخل شو، داخل شو. فی الماء، فی معنا ده کې، او ما معنا ده اوبه. الجاری معنا ده رواني ٹھیک شو، رواني اوبه. اذا دخل کله چې یو کس داخل شو فی الماء په اوبو کې، الجاری جاری اوبو کې، یو انسان دی هغه په جاری اوبو کې ورننوتو ٹھیک شو. ومکث، و معنا ده او، مکث معنا ده ایثار شو، هغه اوبو کې ودرېدو ٹھیک شو. نو مونږ ورته دې ته وایي ایثار شو. مکث معنا ده ټهر نه، اردو کې وایي، مونږ پښتو کې وایو ایثارېدل. فی معنا ده کې، او ها معنا ده دغه اوبه، دا چې کوم جاري اوبه دي دغه یادوي هغه، یعنی په هغې کې ایثار شو. ودلک، و معنا ده او، دلک معنا ده اومګلو داسې اومګلو. جسده خپل جسم، جسد جسم، او ها ضمیر معنا ده خپل ٹھیک شو جی. نو دلته وایي فقد، نو یقینا، نو فا معنا ده نو، او قد معنا ده یقینا. اکمل معنا ده کامل، پورا، کامل یا پورا. سنت ته وایي، سنت طریقې ته وایي سنت. اغتسال غسل ٹھیک شو جی. اوس ته وایي که نه جی، وایي اذا دخل فی الماء الجاری، اذا دخل کله چې داخل شو فی الماء الجاری په روانو اوبو کې، یو کس اوبه روانې دي، لښتې دی یا نیر دی یا سیند دی او اوبه پکې روانې دي او یو ته پکې داخل شوې ټیک شوه. اذا دخل کله چې داخل شو فی الماء په اوبو کې، الجاری روانې اوبو کې، چې کله جاري اوبو کې چې سړی داخل شي. ومکث فیه، او په دې اوبو کې ایثار شو، په دې اوبو کې ایثار شو. ودلک جسده، او خپل جسم یې ومږلو، اوبو کې ودرېدو او خپل جسم یې ومږلو. فقد اکمل، نو یقینا د کامل کو، پورا کو، سنت الاغتسال، سنت غسل د پورا کو، سنت طریقې مکمل د پورا شوي. یو انسان دی هغه ورغی او په روانو اوبو کې ورننوتو، چې کله په روانو اوبو کې ورننوتو او د په هغې کې ودرېدو ٹھیک شوه. اوبه دې ځای پورې دي، مرۍ پورې دي، د چا پکې سره پورې دي، بس یو غوپه دې هم پکې ووهي او خپل بدن دې پاک ومږي، د ده اودس هم وشو او د ده غسل هم صفا وشو ٹھیک شوه. دې کې مخکې وایي که د ده نیت یو که نه خو د ده غسل وشو ٹھیک شوه. وکذا الحکم، او دغه شانتې حکم دی. و معنا ده او، کذا معنا ده دغه شان، الحکم حکم دی. اذا معنا ده کله چې دخل داخل شو، فی الماء، فی معنا ده کې، او ماء اوبو کې داخل شو. الذي کمی چې هو هغه، فی معنا ده کې، او حکم ته وایي. الماء اوبو، الجاری رواني. کل کاف جاره معنا ده لکه. حوض تالاب ته وایي، تالاب. او کبیر غټ ٹھیک شو جی. اوس درته وایي اول خو درته دلته وایي چې یو کس په روانو اوبو کې داخل شو، یو کس دی هغه روانو اوبو ته ننوتو او په دغې اوبو کې ایثار شو او خپل بدن یې ومږلو ټیک شوه. اوبو کې ولاړ دی، خپل بدن یې ومږلو ټول، نو وایي د سنت غسل په صحیح طریقې باندې ادا کو ټیک شوه. وایي وکذا الحکم، دقه شان حکم دی، دقه شان حکم دی چې څنګه دا د روانو اوبو کې ورننوتو او ایثار شو، بدن یې ومږلو او غسل یې وشو، وایي دقه شان حکم دی. وکذا الحکم، دقه شان حکم دی. اذا دخل فی الماء، چې په اوبو کې داخل شو، الذي کومو کې چې هو هغه، کمې چې هو هغه اوبه، فی حکم الماء الجاری، فی حکم، په حکم کې دی، الماء الجاری، د روانو اوبو، د روانو اوبو په حکم کې دی. کالحوض الکبیر، لکه غټ تالاب
ټیک شوه. لس ګزه پلنوالی دی او لس ګزه اوږدوالی دی. دا په غټ تالاب کې حسابېږي. یا نن سبا چې دا کم سویمنګ پول یې جوړې کړي دي خلکو، غټې غټې سویمنګ پولې دي، نو په هغه سویمنګ پول دا اوبه چې دي هغه هم په جاري اوبو کې شمار دي. ټیک شوه. که دا سویمنګ پول لس ګزه پلن وي او لس ګزه اوږد وي، ټیک شو، نو بیا ګورې دا سویمنګ پول یا دغه تالاب چې دی هغه د روانو اوبو په حکم کې دی. په دغه کې ورننوځه، بس لږ پکې ودرېږه، په ځان بدن ټول ومږه، یو غوپه نیم پکې ووایه چې سر دې ملون شي، دا سر هم ومږه ټول، غوږونو کې م اوبه ټول هر څه، او په دغه شانتې خوله کې م اوبه واچوه او پوزه کې م واچوه. اول خوله کې اوبه واچوه چې اوبو ته ورننوځي، بیا پوزه کې اوبه واچوه او بیا پکې یو غوپه نیمه ووهه او ټول بدن ومږه. ستا سنت مکمل کامل سنت طریقې سره د غسل ادا شو. ٹھیک شو. دې کې اودس هم راغی، دې کې هر څه راغلل. ټیک شو. نو غسل دا د غسل سنت طریقې وي، پوره د غسل طریقه وه پکې. نو انشاءالله چې دا مونږ په خپل هم پابندۍ سره واورو او کور کې ټولو ته واوره، دا طریقې مونږ زده کړو. ګوره دا زمونږ اسلام مونږ ته دا ښکلې ښکلې طریقې ښیي. نو انشاءالله په دې باندې به عمل کوو او نورو خلکو ته به هم د دې دعوت ورکوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.